من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن. دا سورة الرحمن شروع او سورة الرحمن دا مکی سورت اگر که ځینو روایاتو کې دا دي چې د مدني دی اختلاف پکې هم شته، لیکن نظر روایاتو نه داسې پته لګي چې دا مکی دي، ځکه چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم نو چې کوم نقل چې په وادي جن کې پیریانو ته دا صورت ویلې، نو واقعا د جن چې کوم دا وادي جن والا واقعا مکه معظمه کې د هجرت نه وړاندې نازل شوی، هغه وړاندې شوی، نو دغه واقعا اندازه لګي چې دا صورت به مکی او ځنه پکې د مدني قول هم کړی دی، یعنی نسل دی بارا کې د مفسرین اقوال دوی په ترتیب مصحفی کې نزولی کې دا 97 نمبر سورت دی، د سورۃ الرعد نو وروسته نازل شوی دی، او دلته مصحفی کې دا 55 نمبر سورت. د مکینی سورت سره مناسبت دا ده چې مخکې سورت کې د الله تعالی په توحید باندې دلایل ذکر شو او زجرونه ذکر شو د مخالفینو لپاره، نو په دې سورت کې د الله تعالی په توحید باندې دلایل عقلیه ذکر کیږي. خلاصه د صورت دا د جبري صورت کې به ترغیب ذکر کیږي قران ته، دغه شان ته کې پدې کې اته پدې کې بدیر شپوري نعمتونه چې اصل کې دلایل عقلیه دي، پدې مسله باندې ذکر کیږي چې دا الله تعالی د پر رحمان صفت ثابت او د سینې د لکسن چې مشرکان ویل د سینې د دین علاوه بیا په صورت کې دغه نورسته د درشو دلایلونه یا د درشو نعمتونو ذکر کولو نه بعد بیا تخویب ذکر کیږي د مشرک کافرانو د مخالفینو لپاره، او داغه نورسته بیا بشارت او سره د تخویب نو سره د نعمتونو نه ذکر کیږي. په نعمتونو ذکر کولو کې دنه چې د 30 نعمتونو ذکر کیږي، په دې کې اته پیاره دا جمله ذکر کیږي په ای الاء ربکما تکذبان، بیا په تخویب کې دا جمله و بیر ذکر کیږي، بیا بشارت او تخویب چې کله دوانه راځي کیږي په اخر کې نه باقي کې دا شپاړس پیری ذکر کیږي. درد غون صورت خلاصه ده او عنوان یې دا د چې په هر شي کې برکت اچول والا ذات صرف الله تعالی دی. په دې کې دنه به باریکی نقطې اشارات دي. اول دا چې د الله تعالی نعمتونه کله ذکر کیږي نه پاږي کې اته پیری دا جمله ذکر کیږي چې په ای الاء ربکما تکذبان، کم ځکه چې تخویب ذکر کیږي نه پاږي کې دا و پیری ذکر کیږي، او کم ځکه چې بشارت او تخویب دوه ذکر کیږي نه په هغه ځکه کې دا بیا 14 پیری ذکر کیږي. دغه مضمون ته اشاره ده چې د بشارت سره د اته پیری ذکر کولو کې د مضمون ته اشاره ده چې د نعمتونو غټ اقسام چې کم دین د اته قسمونه دي. دویم دې مضمون ته اشاره ده چې د جنت دروازې هم اته دروازې دي، ځکه دغه د آخرت د نعمتونو ذکر. تخویب کې البته کې بیا و پیری ذکر شوی ده، نو دې خبر ته اشاره ده د جهنم دروازې و دروازې دي او دروازې ته په اشاره ده، او بیا چې ورسته تخویب او بشارت دوه راځي چې په کې 14 پیری ذکر کیږي، نو بدی مضمون ته اشاره ده چې کم کسان جنت ته داخليږي، کدا دخول اولی ده که دخول ثانوی ده، خو د دوه د پاره به اته دروازې دي، په کومه دروازه چې داخليږي نو داخلي دي. الله تعالی فرمای الرحمن، الله تعالی مهربان ذات، رحمان باس مخکې تر شوی دی، رحمان سمانه دا سم استاقی دی، نو د په اورنه سبقونو کې تر شوی. اوس الله تعالی مهربان ذات دی، بده معنی دلایل سدي، یو دلیل دا دی علم القرآن چې خدای دې خلکو ته قرآن تعلیمي خلکو ته ورکړي، ته قرآن دې زده کولو سہولت او صلاحیت دواړه یې ورکړي دي. خلق الانسان پیدا کړی دی انسان، تفسیر باندې په قرآن ذکر کړی دی چې اثر کې په وجود کې په دنیا کې اول انسان پیدا شي، بعد قرآن ته خدای کېږي. دلته کې د قرآن ته خدای ته خبره مخکې راغله او د انسان د پیدا کېدو خبره وروسته راغله. په کار دسي و چې اول د انسان د پیدایش خبره کړې وي، د قرآن تعلیم خبره شوی وي، وای دسي ځکه ونه شول بده کې یو بل نقطې ته اشاره ده، هغه دا چې د انسان پیدایش خبره وروسته ده، اول د قرآنی تعلیمات خبر د انسان نه به ال انسان جوړیږي چې قرآنی تعلیمات موجود دي، او چې قرآنی تعلیمات نه موجود د انسانان به انسانان د سره دي،
دغه نه حیوانات به اخر نو اول د انسان د وجود نه هم وړاندې د قران تعلیم اهمیت په جندل زر د هغه اسباب برابر ول پکار او انسان بار انسان کېږي چې قرآني تعلیمات هی موجودي نو دسی وایي چې قرآني تعلیماتو نه بغیر انسان د سر انسان دی او ځکه د قرآن تعلیم مخکې ذکر شو علمه البيان خودل د انسان ته طریقه د بیان چې د خپل اظهار وبل څنګه او د بل خبر بزان څنګه کوي هغه د لپاره الله تعالی انسان ته بیان خو درې بیان مختلف زبانونه ویل لیکل لوستل د ټول بیان کې داخل دي دا طریقې الله تعالی انسان ته خو درې دي په دنیا کې څومره زبانونه ټول دي علمه البيان مصداق الشمس والقمر بحسبان دا الله تعالی په حکم باندې چریږي نور اوس پنګمې بحسبان د لپاره د حساب کتاب د نعمتونه علویه دلایل علوی ویل کېږي برني دلایل نو د نور اوس په مې کې د مضمون ته اشاره درې څنګه په دنیا کې د رڼا سخت ضرورت څنګه په دنیا کې د ګرمایش ضرورت دی د نور په مې نه بغیر د هیڅ یو مخلوق ژوند ممکن نه دی په ظاهر کې نو دغه څنګه په باطن کې هم د انسان ژوند بغیر د قرآني تعلیماتو نه د سره ممکن نه دی او انسان د خپل کامیابی په سفر باندې اس کلم ته نشي چې کله قرآني تعلیمات قرآني رهنمایي ور سره نه څنګه ظاهري رڼا ته د هر چا ضرورت دی او ظاهري ګرمایش ته دغه سي باطني رهنمایي رڼا ته چې قرآن دی هغه ته هم انتهایی ضرورت والنجم والشجر يسجدان والنجم او هغه غړېدون کې بوټي والشجر او تندار بوټي يسجدان دا سجده کې الله ته د الله حکم مني نجم هغه بوټي ته ویل کېږي چې کوم خپل تنه باندې نشي ودرې غړېږي لکه کدوان توري بادرنګ دغه شان دي کریلی شوري خټکی خربوزي اندواني دا ټول چې کم دین دا غړېدون کې بوټي دي د نجم او شجر هغه بوټي ته وایي چې مضبوط تنه لري خبر تنه باندې نه ولاړ دي دا باقي بوټي واخلا یس جدان د الله تعالی ته سجده کوي دغه سجده نه مراد هغه اصطلاحي سجده نه د کوم پزماکه منتندي خودل دین مراد بلکې سجدون باس مخې تر شوی دی د سجدو چې مخلوقات څنګه سجده کوي نو اصل کې د دې معنی دا د په معنی دی یوتیعون سره د جدت الله تعالی حکم مني چې الله ته کوم حکم کړی دی غمني دغه تابعدار اوسي والسماء واسمان رفعها او چت کړی دی لره او وضع الميزان او خودري د تل هغه سیس د کوم باندې اعمال تل لکېږي هغه شان هغه شی د په دنیا کې به خلک د سيزونو وزنونه معلومي په دې ځکه کې د السماء تزا چې کوم دی د ارض عزیز مکه راځي نو وایده سي پکار وجو السماء رفعها ووضع الارض اسمان او چت کړه د زمکه کو ځای خودري ده لیکن زمکه د باس نظمکه بس اگر چې روس روان دي خپل ځای باندې تاغې نه مخکې تری باس دي دې مضمون ته اشاره ده د دنیا نظام به ال قائمي چې په دنیا کې د انصاف نظام قائمي او د دنیا نظام به درهم برهم کېږي د فسادونو او د تبعیض مخامخي کله چې کله به د انصاف نظام موجود نه وي او د وزن په اعتبار سره د عدالت پر لحاظ سره چې کله به یو ځکه انصاف موجود نه حقدار د حق نه ملويږي هغه وطنونه هغه نظامونه د سره چریږي نه هغه ختمي کې باقي ار فساد شکار کیږي او مجموعي لحاظ باندې بټوره دنیا کې رسیدو شي به قیامت قائميږي به دنیا د سره نه ورانيږي نو د وزن د میزان بحث مخکې کولو کې د مضمون ته اشاره ده چې په دنیا کې د نظام لپاره دنیوي نظام د امن او امان او سکون لپاره د برقرار ساتلو لپاره بنیادی شی چې د انصاف چرته موجودي انصاف اړه موجودي کې چې کله قرآني تعلیمات موجودي د الله یره موجودي او چې ګر د الله تعالی یری بحث پکې نه د الله تعالی تعلیمات خبره پکې نه د انصاف داوی تشعبس داوی د اس حقایق بیان لري الله تطغوا فی الميزان چې تاسو به کمې نه کوي پته لګي واقیموا الوزن او تاسو برابر ساتي وزن بالقسط په انصاف باندې ولا تخسروا الميزان تاسو کمې مراولې پته لګي والارض زمګه وضعها خودري دلیل انام د پاره د مخلوقات انام هر قسم ژوند سره د ویل کی انام په معنا د انسان او پیری سره هم راځي ذکر دی صورت اولنی مخاطبین چې کوم دي انسانان او پیریان دي فيها بدزمه فاكهه میوه دي والنخل كجردي ذات الاكمام چې خاون د کسوړو دي اکمام د پردې ته ویل کی کسوړې ته ویل کی نو کجوره چې اولنې غنګوري او کې د په کسوړه کې پرده کې باندې د جوارو د وګ شاند کې وسس کې باندې پټي
بیا په قلاره منغه کولاو شي دغه نور را پرسیر شي والحب او دانی ذل عصب چې خاوند د بوسو دي والریحان د خوشبوئی والا د دوه آیاتونو کې چې کوم نعمتونه ذکر شوي دي د کجورو باس چې پردو کې باندې دي دانه چې د بوس لري او خوشبویان حمل لري ځنې دانه د خوشبویان د لپاره خلک استعمالوي دغه دې مضمون ته اشاره ده چې الله تعالی د انسان د خوراک د لپاره ستنګ عجیب بندوبست کړی دی کوم څه زونه چې دوی استعمالوي دا څه زونه هندسي کولاو نه دي چې بده مچان لګي ګندګي نه پی لګي بلکې دا هر څه د لپاره الله تعالی مخکې د محفوظ ساتر د لپاره د څه بندوبست کړی ځنې په کسوړو کې باندې په پرده کې باندې ځنې په بوستو کې باندې لکه جوارو دانې د غنمو دانې واخله نو انسان د خوراک د لپاره الله تعالی یو محفوظ نظام ساتلی دی خسته نظام نو انسان د لپاره خبرداري د انسان د کم سيزونه خوري کم سيزونه استعمالي او د کم سيز په وجه سات ژوند باقی پاتې کیږي دغه سيزونه الله تعالی پیدا کړی د څومره په عجیب انداز سره لپاره محفوظ کړی دي او دغه سيزونه استعمالي بیا څه قسم د تعالی دین او د احکام بغاوت پتا کې راځي او څه قسم دین دشمن به جوړيږي فبأي آلاء ربكما تكذبان نو بکم یو نعمت در خپل باندې به تاسو دواړه ناشکری کوئ دواړو کې خطاب د انسانانو پیریان ته انسانانو پیریانو تاسو دواړه به کم یو نعمت ناشکری کوئ کم یو نه انکار کوئ د سره خونه دي خلق الانسان پیدا کړ د انسان من سوال اند کنکرینا کلف خاج بشان د کودنی سلسال هغه خټه ته ویل کېږي چې خواخ کلش خمیرش دا غینه بعد په نور باندې وچش کلکش هغه ته پختوي کنکره او فخار هغه ته ویل کېږي چې دا خټه د واخ کلش دا غینه بعد په ور باندې پخا کړی شي نو هغه کوم شی جوړیږي هغه ته کودنه وي د انسان د خټه نه پیدا لري د جګاخ کلی شوی ده بیا وته کړی شوی ده کنکره شوی ده او دغه کنکره دومره کلکه مضبوط لکه څنګه چې کودنه مضبوطی په خټه کوم خټه بور کې پخا شوی څنګه مضبوطی دغه څنګه کې مضبوطه کنکره ودا دغه نه الله تعالی انسان پیدا وخلق الجان پیدا کړی د پیاره مم مارج من نار د لمبي د ورنه پیاره د ور د لمبي نه پیدا ده فبأي آلاء ربكما تكذبان بکم یو د نعمت در خپل به تاسو ناشکری کوئ کم نعمت نه تاسو منکرېږئ چې دای نه دی کړي رب المشرقین رب د مشرق دی او رب المغربین رب د مغرب دی فبأي آلاء ربكما تكذبان بکم یو نعمت در خپل به تاسو ناشکری کوئ مرج البحرین جاری کړي د دریابونه یلتقیان چې یو بل سره پیوست دو دریابونه بر روان دي تر خوبو دي بل خوبو بینهما د دوه په منځ کې برزخونه پرده ده لا یبغیان چې یو بل باندې تجاوز نه کوي ځان روان دي او دیغ برګ فبأي آلاء ربكما تكذبان بکم یو نعمت در خپل تاسو ناشکری کوي یخرج راوزی منهما د غدوانو قسم دریابونو نه اللؤلؤ غټ مرغلری غټ کاړي والمرجان او کچي مرغلری فبأي آلاء ربكما تكذبان وله الجوار ارض الله تعالی په اختیار کیشته دي المنشآت فی البحر شاغه او چې کړه شوی دی په دریابونو کې کل اعلام بشان د غرونو باندې دومره لوی کیشته او دومره لوی بیړۍ دي شاغه دومره او چې د تبویج غرونو په سمندر کې ولاړ دي کوم وخت چې قران نازل شپه زمانہ کې په سمندر کې دومره غټ کیشته نه وي او وروسته د بحري بیړۍ بیا جوړې شوې نو ګویا دا پیشنګوئی ده چې دا سه بیړۍ روانه دنیا ته جګه د غرونو په شان د لوی به سمندرونو منځ کې بولاړي او دا دې ته قران مستقله معجزه ویل کېږي چې کوم خبره ورکړې ده هم شان به شوی ده فبأي آلاء ربكما تكذبان كل من عليها فان هر هغه سوچ په دې ځمکه باندې دي فان د پنا کېدون کې دي دا ټول بمړ کېږي پنا کېږي دنیا نه بزي ويبقى وجه ربك او پاتې کېږي مخ دربستا یا ذات دربستا ذل جلال والاکرام چې خاوند لوی او خاوند عزت دی فبأي آلاء ربكما تكذبان فکم یو نعمت در خپل تاسو ناشکری کوي